جی یو ملګري سوال کړی دی، دی وایي چې د مور او پلار مخ ته ګورې نو فضیلت یې دا دی چې د حج او د عمرې عمره ثواب یې دی. نو آیا د دې څه تفصیل دی؟ مونږ پې لږ پویه کې. ګورئ دا خو الله جل جلاله هغه فضیلت بیان کړی دی، د مور او پلار یو مقام یې بیان کړی دی چې د مور او پلار له الله جل جلاله څومره مقام ورکړی دی، یعنی دومره مقام ول الله ورکړی دی. یا سړی چې د مسجد کې کله ناست وي که نه سحر اشراقه پورې هغه فضیلت چې کوم دی چې څومره فضیلت ورته میلاویږي، د حج او د عمرې عمره ثواب ورته میلاویږي، نو دا د دې مطلب دا نه دی چې کو په یو سړي باندې حج فرض وي نو بس دی د حج فرض حج نه کی، نه د ده نه فرض په دې باندې نه ساقط کیږي، خو د دې فضیلت دومره چې یعنی الله یې دومره درجه وله ورکړې ده، دومره ثواب الله تا ته درکړي. نو یاد ساتئ د دې هرګز مطلب دا نه چې چا نه به فرض ساقط شي یا دغه حج له به یعنی په خپل ځای باندې ځي، عمرې له به په خپل ځای باندې ځي، د مور او پلار قدر چې کوم دی دا په خپل ځای باندې دی. دا هغه فضایل چې کوم بیان شوي دي الله جل جلاله چې کوم څیزونو ته مرتبه ورکړې ده، دا موږ ته هغه الله جل جلاله بیان کړی دی.